السلام علیکم ملګرو. جنید خان مری سایډ له تاسو له دا ویډیو ښکاري چې دا ساوت افریقي ځنګلیان دي. څوک وایي دم خواره دي، څوک سوی خو دي ځنګلیان تاسو له په سکرین باندې ښکاري. هغه خلک دي چې په ځنګل کې ژوند تېروي، مطلب د دنیا نه څه خبر نه، دنیا یې لیدلې نه ده چې دنیا څومره ترقي کړې ده. خو زموږ د تبلیغیان دارونه چې کوم دي دا ول تبلیغ والا دی له ورغلي د الله پاک کلمه ول رسي، د الله پاک دین ول رسي، او بالکل دا د هر مسلمان ډیوټي ده، هر مسلمان باندې فرض دي. ځکه دا خلک پر قیامت پر ورځ مونږ نه ګیله کوي، مونږ له وایي چې تاسو هر څه نه خبر وای، تاسو خو د دې دین نه خبر وای، تاسو له پته و چې دا حق لاره ده، سچ لاره ده، تاسو ولې مونږ دې لنه راوستو، تاسو ولې په مونږ مهنت نه کړو، تاسو ولې مونږ ځان نه در رسولې. دا خلک به مونږ نه ګیله کوي. نو دا ول تبلیغ ولا تاسو ګورئ د دنیا هر ګوټ لدی د الله پاک کلمه رسي، د الله پاک دین رسي، سچا مذهب رسي. هر ټایم دا کوشش کوي داسې خلک پکې شته چې خپل ژوند دې له وقف کړي وي. تاسو له په سکرین باندې ښکاري کېدای شي دی په دې خبرو باندې پوهېږي هم نه، خو دی کوشش کوي لګیا دي ولا دغه لوکل خلک چې کوم وي کېدای شي ولا ترانسلیټ هم کړي بغیر څه د خوف د خطر نه د الله پاک په لاره کې وتلي دي. او د الله پاک هم دا خلک کامیابی هم دي، دین کامیابي هم د الله پاک په لاره کې کامیابي هم ده. الله پاک خپل ویلي ته ما رانږدې شه، زه به تا کامیاب کړم په دې دنیا باندې هم په هغه دنیا باندې هم. دا تبلیغیانونه چې زموږ کوم دي دی انتهایی ډېر زیات مهنت کوي، انتهایی مهنت کوي. داسې ځایونو له هم ځي چې هلته دی مطلب د ژوند خطره هم وي، او دی هر څه پرېښلي وي، خپل کور یې پرېښلی وي، د الله پاک په لاره کې وتلي وي. نو موږ له پکار چې دا خلک انکارج کوو. داسې ډېر خلک شته چې دا خلک ډسکریج کوي. که دی ډېر هم ډسکریج کړي خو دی داسې پکه ایمان والا خلک یو موږ چې که څوک ډېر هم ډسکریج کړي، مطلب سعودي عرب کې هغوی دا ولې تبلیغ کار بند کړی دی. اوس دا واقع شوې ده، اوس دا کیس راغلی مخې له چې دا ولې تبلیغ کار په سعودي عرب کې بند کړی دی. او پاکستان واحد داسې ملک دی چې دلته دعوت له د دنیا د ګوټ نه خلک راځي. د دنیا ټول دا ولې تبلیغ غټ مرکز چې کوم دی پاکستان دی، د دنیا د ګوټ نه خلک دې ځای راځي. او شکر الحمدلله د پښتنو پکې یو ډېر غټ اهم کردار دی، د پښتنو پکې یو ډېر غټ لوی کردار دی. دا ولې تبلیغ کې پښتانه تاسو ګورئ په دې باندې خپل سر ورکوي او په کار هم ده. دا یو شاړ غونډې ویډیو ماله مرګو راولېږله چې په دې باندې لږ ډسکشن وکړه. نو دا خو ټوله خپله چې څوک عقل او فکر لري، نو دا خو ټول یو ډېر عبرت والا ویډیو ده، یو ډېر د سبق والا ویډیو ده چې موږ دې نه زده کړو. خو ګوره چې دا خلک څه کوي، د الله پاک رضا کولو دپاره دا خلک کم ځایونو له ځي. مونږ خلک د ګرمې بړستنو نه شو پاسېدی، د ګرمې بړستنه نه شو پرېښی، په یخ اوبو اودس سره دا هم نه شو کولی. او دا خلک څه کوي، ګوره نه ګرمي پېژني نه یخني پېژني، او د الله پاک په لاره کې وتلي دي، الله پاک د رضا کولو کوشش کوي. داسې ډېر ویډیوز به تاسو له په دې سوشل میډیا باندې مخې ته راغلي وي چې دا تبلیغ والا څومره په تکلیف کې داسې رونیان پکې زموږ هم وي چې معذوره وي، خو دا ولې تبلیغ کار شروع کړي د دنیا ګوټ له الله پاک رسوي. او دا یو داسې کار دی چې دې کې ته څومره انوالو کېږي دومره به ول زړه کولاویږي، دومره به زړه کې الله پاک دې دپاره نور هم زړه غټوي. مطلب ته وایي چې نور هم زه دې کې انوالو شم او مزید مطلب دین کې لکه سراسر مزید. اکثر تبلیغ والا خلک وایي چې خوراکونه پکې هم دي، مزې پکې هم دي، سکون دی پکې سکون. په یو بیډ کې په رویل بیډ کې به تاله دومره سکون نه میلاویږي، خو چې جومات په چټۍ باندې د جومات په پوړ باندې ته خوب کې انتهایی سکون به تاسو له میلاویږي. جنید جمشید هم دا ویلو چې دنیا ګوټ مې کتلی دی او خشته ټولو کې مې سټی کړی دی، رویل بیډونو کې ما خوب کړی دی، خو هغه سکون ما نه دی میلاو شوی کوم سکون چې دلته په جومات کې پرې پوړ باندې په دې چټۍ باندې ما له میلاو شوی دی. نو شاړ غونډې ویډیو به تاسو سره ما شریک کوم. امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه شوي. نور ویډیوز کتو لپاره جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. ډېره زیاته مننه. والسلام.